ابوبکر وایي زمونږ د زوی څه چل شوی دی او د دغې ابۍ زوی کافرانو ټوکیا کړی و لاس او خپې یې تکټ کړی و ته شطانه پاتې وه وایي ابوبکر صدیق وایي ما ابۍ له جواب نشه ورکولی چې مور زه تا ته څه ووایم مور ورته ولاړه د ابوبکر یې نیولی دی وایه زما د زوی څه چل دی نو ابوبکر صدیق وایي ما ته د هغه ابۍ جړه او اوښکې د هغې هغه چغې او درد د بچي دپاره ما ورته وی را روان دی چې لږ مخکې رالم ما وی الله ما چاته په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلی ربه ما دروغ نه دی ویلی زما لقب تا په اسمان باندې په صدیق اکبر باندې ایښی دی چې په مخ ته ځمکه ړومبې په رښتیاو کې نوم راځي نو د ابوبکر صدیق راځي او الله تا فیصله کړې ده ما په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلی الله دې ابۍ ته مې دروغ ووې الله که زه ابوبکر دا خپله سپینه ږیره دا تا ته وړاندې کوم الله ما ټول عمر کې چاته نیم ملامته شوی خدایه که ما تا ته د ټول عمر دا رښتیا تا ته محبوب شي خدایه دې قوم ته مې دروغجن نه کړې وایي ابوبکر صدیق یا الله ته جلل یې چې شاته وکتل هغه ماشوم چې کافرانو ټوکیا کړو د خپلې مور سره په غېږ کې ناستو لوبې کولې د ما محترم وایي د الله جوش په جلال کې راغی چې ابوبکر تا زما د پیغمبر صفایي کړې ده زما د پیغمبر ټولو خلکو کفران وکړو دروغ یې وګڼل چې دا دروغجن دی دا لیونی دی واحد ته راپاڅېدی او ودې ویل چې محمد رښتونی دی حق پرست دی رښتیا دی د هغې نه ما ستا نوم په صدیق اکبر باندې په مخ ته ځمکه باندې دغه کړه او ما ته هغه شی په جلال کې زه هغه شي په جوش او په جلال کې راوستم ما وی یا اډوکې خلکو را روان کړي دي یا ماشوم اډوکې په خپله جوړو شو ماشوم په خپله د مور غېږې ته را منډې والې د ماما سبحان الله دا د رښتیاو کمالو جي په رښتیاو کې اطمینان دی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکنی درس کې تیر شوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی بیشک اولاد دا زید بخلم دی او زید بزدلیم دی مانا اولاد سړی بزدل کیم او د اولاد محبت سړی بخیل کیم تفصیل مخکې تیر شوی نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی در اختیاو او د دروغو متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل چې ان الصدق طمانینة بشکا رښتیا ویل اطمینان دی سړی مطمئنی چې به یې رښتیا مې ویلی دي که دنیا په بل طرف باندې ووړي نو اوړي دی ځکه ما رښتیا ویلی دي وان الکذب ریبة ایسے بلار ورکی او بشکا او بشکا دروغ چې دی نبی علیہ السلام فرمای ریبتون دا شک دی وی لقمان حکیم بخپلو بچو ته نصیحت کول نو یو نصیحت دوه به ورته دام کول او دا داسې خبرې دي چې دا د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو قابل خبرې دي ورته به وی بچو وی دروغ مه وایې ځکه که دروغ یو دروغ هم ووي نو د دې یو دروغو دپاره به سل دروغ نور وایي نو هله به رښتیا کېږي دروغ بد شی دی ځکه دروغ به هر وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي وان الکذب ریبة دا شک تی په زړه کې به دې شکي چې اوس ګیر نشم او اوس ګیر نشم او که ګیر شم نو خلکو ته به ملامته شم بربڼ به شم خلکو ته نو خلک د دې ملامتیا نه یېرېږي که نه او بل ورته بیا دا وي بچیه جګړې مه کوه ځکه که د جګړه بچیه یوه جګړه وکړه نو د یوې جګړې دپاره به سل جګړې نورې کړې نو هله به د دې نه خلاصېږي جګړه ښه شی نه دی چا درته یو دوه درې خبرې سیواب وکړې نو یو خوا بل خوا وګوره چې څوک ني بس ځان غلی که روان شه او که څوکي نو خیر دی هغه وخت کې لږ غوندې غوسه وکړه خو لاس ما اچوه دا د هوښیارتیا علامه ده ځان د هغه ځای نه خپې وباسه بس بیا به وروستو فیصله کېږي ځکه هغه ټایم کې سړی غوسئ نو ځکه په رښتیاو کې ګټه ده وایي د هندوانو او د مسلمانانو په هندوستان کې اول د پاکستان او هندوستان پاک او هندو پیدا د مشران ته پتی اکثر چې کوم زاړي وایي د مسلمانانو او د کافرانو په یو ځای باندې جګړه شو د خبرې ته توجه کوئ چې جګړه شو مسلمانان راپاسې د اګ به ګګوله شو چې موږ به پې جومات جوړو
او هندوان را پاسېده چې نه موږ به پې مندر جوړو په دې باندې مسله شوه چې مسله شوه ها خبر عدالت ته لاړه چې عدالت ته لاړه قاضي مسلمانو قاضي په عدالت کې مسلمان ناستو مسلمانانو جی دا اتڼې اچولې او خوشحاله و چې انشاءالله فیصله که قاضي هر څومره ګیا ګزرا دی خو د مندر دپاره به فیصله نه کوي د مسجد دپاره به کوي او کافران چې بس هغوی وایي چې راسم مسلمانان له هغه کیسم بیللی خو بیا هم د تاریخ موافق عدالت کې چې فیصله وکړو پیشي وشوه هغه قاضي یو عالم مانې اوس نوم ایر شي هغه د کافرانو په حق کې فیصله وکړو په دې به چې دا د کافرانو حق دی که په مندر جوړوي او که مسجد جوړوي او کافرانو چې دا خبره هندوان وورېده چې د مسلمانانو قاضي دا خبره کوي چې دا ځای د هندوانو دی او مسلمانان سره دي قاضي ته چې ظالمه ته کافر چې د مندر دپاره ځای ورکې هغه ورته کافر نیمه دا د هندوانو ملکیت دی ما چې فیصله وکړه د دې ملکیت راځي که دوی په مندر جوړوي او که کور جوړوي تاسو لی څه وایي کافران چې د دنیا اعلان وشي چې مسلمان قاضي د مندر دپاره فیصله کړې ده ټول خاندانونه د هغې راجمع شو او په هغه عدالت کې ټولو کلمه ووې خلکو ووې نن دا نه ده چې نن هندوانو بیل او اسلام وګټله ټول الله تبارک تعالی په هغه مجلس کې مسلمانان کړه زما محترم دا د رښتیا و دا دغه که فیصله د مسلمانانو کړو جومات به پې جوړ کړو هغه کافرانو هندوان هغوی د مسلمانانو سره اجتماعي شو اجتماعي په هغه ځای باندې جومات جوړ کړه زما محترم نو په رښتیاو کې فایده ده الله وایي رښتیا ما ته ډېر خوښېږي او بله خبره کوم د رښتیاو د انسان د خولې نه یو خوشبویي ځي چې هغه په رښتو ته خوښېږي وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یو جنګ نه واپس راغی وایي یو زنانه و ابۍ ورته مخکې ته ولاړه ده په محله کې ورته وایي ابوبکر وایه زموږ د زوی څه چل شوی دی او د دغې ابۍ زوی کافرانو ټوکیا کړی و لاس او خپې یې تکټ کړی و ته شطانه پاتې وه وایي ابوبکر صدیق وایي ما ابۍ له جواب نشه ورکولی چې مور یې زه تا ته څه ووایم مور ورته ولاړه د ابوبکر یې نیولی دی وایه زما د زوی څه چل دی نو ابوبکر صدیق وایي ما ته د هغه ابۍ جړه و اوښکې د هغې هغه چغې او درد د بچي دپاره ما ورته وی را روان دی چې لږ مخکې رالم ما وی الله ما چېته په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلی ربه ما دروغ نه دی ویلی زما لقب تا په اسمان باندې په صدیق اکبر باندې ایښی دی چې په مخ ته ځمکه ړومبې په رښتیاو کې نوم راځي نو د ابوبکر صدیق راځي او الله تا فیصله کړې ده ما په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلی الله دې ابۍ ته مې دروغ ووې الله که زه ابوبکر دا خپله سپینه ږیره دا تا ته وړاندې کوم الله ما ټول عمر کې چېته نیم ملامته شوی خدایه که ما تا ته د ټول عمر دا رښتیا تا ته محبوب شي خدایه دې قوم ته مې دروغجن نه کې وایي ابوبکر صدیق یا الله ته جل یې چې شاته وکتل هغه ماشوم چې کافرانو ټوکیا کړو د خپلې مور سره په غېږ کې ناستو لوبې کولې د ما محترم وایي د الله جوش په جلال کې راغی چې ابوبکر تا زما د پیغمبر صفایي کړې ده زما د پیغمبر ټولو خلکو کفران وکړو دروغ یې وګڼل چې دا دروغجن دی دا لیونی دی واحد ته راپاڅېدې او ودې ویل چې محمد رښتونی دی حق پرست دی رښتیا دی د هغې نه ما ستا نوم په صدیق اکبر باندې په مخ ته ځمکه باندې دغه کړه او ما ته هغه شی په جلال کې زه هغه شي په جوش او په جلال کې راوستم ما وی یا اډوکې خلکو را روان کړي دي یا ماشوم اډوکې په خپله جوړو شو ماشوم په خپله د مور غېږې ته را منډې والې د ماما دا د رښتیاو کمالو جي په رښتیاو کې اطمینان دی او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې دی چې هغه ټول مال جان اولاد په پیغمبر باندې قربان کړو واقعات به تاسو ته پتې وایي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غار ثور کې چې کله د کافرانو نه پټ شو نو د نبی اسلام لور و اسما بنت ابي بکر د نبی اسلام به غار ثور ته کم حاجیان صاحبان چې تلي او تکړه نوجوانی نو په پوکم غنټه کې پوڼیم دی وته بیا مو ته په پوکم غنټه کې سړی برخیږي اوس ورته پوڼې دي هغه وخت کې ورته پوڼې نه وي پوڼې ورته نه وي تیره کاڼي دي پکې داسې اوس خو پوڼې دي صفایي شوې ده وایي کله چې غار ثور راغی نبی علیه صلات وسلام مبارک خپې بلې غار ثور کې د کافرانو نه پناه اخیسته او هغه منظر ولې ونه ویما وایي د نبی علیه السلام د خپو نه وینې بهېدې او
بیت الله شریف ته به شاته شاته کتل الله دا زما د ولادت او د بچپن کور دی خدایه په دې کې زه مور ځای ګولې ما او د دې کافرانو د وجې نه دا خلک ما د بیت الله نه وباسي نبی علیه السلام جړل چې غار سور ته راورسېده وایي ابوبکر صدیق چې د پیغمبر خپې ولیدې ورته ویې د الله رسوله ستا خپو نه خو وینې بهیږي زه داسې نه کوم د الله رسوله چې په اوږه دې کړم او غار سور بره سر ته دې ورسوم نبی علیه السلام ورته ابوبکر سوچ ورته وکړه غار سور عام غر ګورې نه دی دې ته ختل ډېر ګران دي هغه وخت کې پوړې نه وي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته نبی علیه السلام مبارک ورته ابوبکر سوچ وکړه ابوبکر صدیق ورته وي د الله رسوله ما د څونه زمانو نه دې ته انتظار کو چې په دا اوږو باندې به نبوت والا شخص سورلي کوي ویل یا خو ابوبکر صدیق کمزور یا چې پر اوږو باندې نبوت والا جسم کېناسته ابوبکر صدیق وایي ما کې داسې الهي پاور پیدا شو گویا چې مال الله وزر راکړو غار سور سر ته مې منډه وواله زما محترم او چې بره وختم ډېره اوږده لار ده څوک ورته خطي نه شو موږ پناه اغوستې وه وایي سودا دپاره سنونو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نارینه اولاد خو نو که نه یو عبدالرحمن خو هغه هم د څه د وجې نه نو زنانه اولاد یې رامخکې کړه اوس د زنانو ایمان ګوره حقانیت ګوره وایي اسما بنت ابي بکر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له غارې سور ته ډوډۍ راوړه ډېره اوږده فاصله ده د ما محترمو واپس چې راتله په دویمه ورځ یې روټۍ راوړه په دې تندي کې داسې شلېدلې وه تندې شلېدلې و مخ یې سور و نبی علیه السلام ته تپوس کوي اسما دا تندی دی ولې شلېدلی دی دا وینې ولې هغې ورته د الله رسوله غږ یې ورته نه کوثر یې ورته ښکړی ووایه نبي علیه السلام ورته ووایه دا ولې وایي د الله رسوله وایي زه وایي راتلمه پرون چې ستاسو د دغه نه راواپس شوم ابو جهل لاله مخې نه راغی او زه یې ونیولم په لار کې ما ته وایي ما ته ووایي چې ستاسو پیغمبر څه شو ما ورته پیغمبر درته معلوم دی وایي ما ورته ووایي ابو جهل یو ظالم و مالداره سړی و جابر و سردار مو وایي زه ورته ودرېدم ما زنانه الله رسوله ما خو ورته دروغ نه شو ویلی وایي تا موږ له د رښتیاو درس راکړی دی اگر که زنانه ذات ما کمزور ما غریبانان یو فقیران یو مسکینان یو خو د الله رسوله دروغ نه شم ویلی وایي ما ته وایي چې محمد درته معلوم دی ما ورته وایي او معلوم دی راته حق مې ورته وایي ما ته وایي ما ته وښیه ما ورته اگر که ته زما جان والا زما روح زما جان تا ته حواله دی ما مړه که خو زه درته نه ښیم چې محمد کوم دی وایي هغه دومره ظالم و زه یې داسې یو څپېړه ووالم او د یوې څپېړې سره یې راوغورځولم یو کاڼی پروت و هغې باندې زما تندې وشلېده او د هغه زه نه کېدم د ویښتو نه نیولې وم او په عربو په کاڼو کې یې راښکلم د الله رسوله خو ما ورته ستا ځای نه دی ښودی حق مې ورته ویلی دي رښتیا مې ورته ویلی دي چې پلانکي ځای کې ما ته معلوم دی خو درته ښیم نه رښتیا مې ورته ویلي وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې د هغې حقانیت وکته د هغې رښتیاوالې جذبه و ایمان یې وکته نبوت والا لاسونه یې په تندي باندې راښکل گویه چې په هغه ځای باندې زخم نو د ما محترمو داسې جوړ شو نو پر اختیاو کې نبی علیہ السلام وفرمایي ان الصدق طمانینة پر اختیاو کې چې کوم دی نو اطمینان دی زړه به د مطمئني و ان الکذب ریبة او بېشکه په دروغو کې چې کوم دی نو شک دی زړه به د هر وخت په شک کې پروت دی الله دې موږ د دروغو نه وساتي اوس اکثر چې کوم دی نو خلک دا دغه کوي ویل جي دروغ ډېر عام دي دروغ موږ داسې کوو لکه انسان چې اوبه څکي او د دې د وبال به تا ته پته لګېږي د دې د وبال به تا ته پته لګېږي د دروغو سره دوه درې نقصانات را دي دې خبرې ته یاد ساتئ بس اخرې خبره کوم یو انسان په دروغو سره د عمر کې کمی راځي دی به دنیا نه زر ځي یو خبره کوم سړی چې دروغجن او منافق بله خبره د دروغو ویلو سره د انسان نه پرښتې نفرت کوي کومې چې رحمت والا او رزق والا پرښتې دي هغه د د خولې نه نفرت کوي د د خولې نه د دروغو یو څه بدبویي ده چې هغه صرف پرښتې محسوسوي نو د دوه نقصان را دي یو د په عمر کې کمی راځي او یو په رزق کې کمی را دي کوم انسان چې دروغجن دی به ټیک ته ظاهري یو څونه وخت په دغه شي خو ټول عمر به ذلیله زمانه تېری الله دې موږ د دروغو نه وساتي حدیث ته وکړي ان الصدق بېشکه رښتیاوالی چې دی طمانینة اطمینان دی و ان الکذب او بېشکه دروغ چې دی ریبة شک دی واخر دعوانا الحمدلله چاته څه مسله شته
رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري ستا رضا له راغلي دي سپین ګیري دي پکې خدای عمر کې برکت واچې ماشومان پکې ناست دي خدای باعمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي الله د ماشومانو وړې وړې کوکې دي په دې باندې خدای ستا نوم دي ستا رضا له راغلي دي ستا کور ته راغلي دي د دې په برکت او د دې په وسیله باندې خدای دا کلي خدایه د کلي کې خدای د کلي په مابین کې خدای اتفاق اتحاد او محبت او الفت خدای نصیب کړي د چا په مابین کې چې د وټونو په متعلق خدای بغضونه راغلي دي نفرتونه راغلي دي خدای دا وټونه اسې عارضي شی دی خدای دنیاوي شی دی د دې نه ما سوا خدای زموږ خپلو په مابین کې الفت محبت خدای پیدا کړي الله د چا په زړونو کې نفرتونه پیدا شوي دي الله نفرتونه ختم کړي نفرتونه بغضونه خدای ختم کړي الله موږ ټول مسلمانان خدای متفق او متحد کړي خدای د دې کتاب په برکت باندې د دې درس په برکت باندې خدای د حاضر مجمع خصوصا خدای چې ستا رضا له راغلي دي دا کتاب د دې دپاره د جنت ته درنه کېدو سبب خدای وګرځئ الله د دې په برکت باندې خدای په دې مجمع کې قرضداري ناستي خدای د قرضونو نه اخلاص کړي قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کړي چاته څه قسم مسلې الله په خپل دست قدرت باندې ختمه کړي د چا په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي دا در زما خویندې میندې اوري خدای د هغوی په عمر کې خدای برکت واچوي اولاد ورته نیکمل عالمان صالحان کې خدای د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي الله دا کتاب چې ستا د محبوب خبرې دي خدایه د دې په برکت باندې خدایه د حاضر مجمع چې ستا رضا له راغلې ده د دې په برکت باندې د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې او په وخت ځن قدرم دا کلمې په ژبه راولي ټول شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله